الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم روجا دا رور مې د اوږدې خبرې هم کول نه غواړم او بل دا ده چې دا کومې خبرې وشوې نو زما په مزغو باندې لکه ښه اثر ونه کړو بد اثر یې وکړو د هغې وجه دا ده چې دا زمونږ په دې مشرانو کې دا کمی دی چې هره یوه ایشو راشي نو دا د سیاسي پوینټونه جوړولو د طرف ته راکاږي او یو خپله خبره لکه دغه کول غواړي دا کومه ایشو چې دا نو دا موږ هسې په خوله باندې وو چې یاره د کونډو او د یتیمانو او د غریبانانو او د مسکینانو مال چې کوم دی د دې ښکاره حال دی ما خو بل پرون الله ګواه دی دې شي سم بلکل لکه ځان له ذاتي مې ټچ کلی هم نه دی چې یاره په څه بنیاد باندې په دې شي کې سړی مولوي سي نو یو خو میاشت د روژې ده او بله دا ده چې دا د یتیمانو او د دغه مال ته څوک لکېږي نو په جار باندې وایم چې الله دې تباه او برباد کړي الله دې بچي په بد حال باندې کړي چې دا د دغه کونډو او د یتیمانو دغه ته چې هغه په هره جامه کې کوي نو ښه نه کوي خو زما خپل سوچ دا دی جي که نه چې زما ته کوم رپورټ راغلی یا زما کوم معلومات دي نو د دې میلیونو والا نه معلومات کول غواړي کله چې ډیلر ورغلی دی نو په ډیلرانو کې هم قسمونه دي ښه خلک به هم پکې ټیک خلک به هم پکې چې هغه به د خدمت په جذبه باندې خو زیاتره ډیلران پکې موږ زه چې کم پیژنم نو داسې دي چې هغوی دیغله موږ په دې باندې مخکې د ای ډي سی او د ډي سی اف سره میټینګ شوی او موږ وله باقاعده ځینې داسې نومونه دلته زمانه بدنام خلک شته دی او موږ ورته په ګوته کړي وو چې دې خلکو ته دا شی میلاو نه شي ګوره دا نه په خپل عزت دی نه د بل په عزت دی او دا د کونډو او د یتیمانو مالونه چې کومه دي دا به په نورو لارو باندې وځي او خرج به شي دا میلیونو والا هم دې راټینګ کړی شي چې دې میلیونو والا داسې کار هم کړی دی چې ډیلر ورغلی دی او دغه میلیونو والا ورته ویلي چې خو ستا پکې دا روپۍ کېږي بس دا روپۍ والا او زه درته قسم خوړی شم چې یوه تروړی نه در اوچته کړي صرف پیسې جب ته ارتلي دی او ډیلر ترې راوتی دی نو دغه کونډو مسکینانو او یتیمانو ته په کوم ځای کې میلاو شو یو دا کول دي بل زما د دې مشرانو نه دا دغه ده چې کمیټي دې دلته جوړه شي کمیټي دې وټاکل شي 4-5 شپږ کسه دې هغه وټاکلی شي چې هغه د چا د هېڅ شي پروا نه ساتي چې زه په مثال تحریک انصاف کې یم او زه په نیشنل کې یم او زه په پیپل کې یم چې څوک په کومه پارټۍ کې هم دی چې مثال په دې زموږ په خاوره باندې موږ یو بل پیژنو امانتدار او صحیح خلک دیانتدار خلک دې په کمیټۍ کې واچولی شي لاړ دې شي د میل والا نه هم دې پوه شوي چې ستا نه پلاني ډیلر څونه دغه او را دې شي دا ډیلر نه هم د خپل رجسټر وګاري لکه موږ مثال تاسو لیدلي دي لکه خلک رجسټر یې ښکاره کړي دغه یې ښکاره کړي چې موږ ګوتې لګولي پته به یې ولګي چې چا صحیح کار کړی او موږ خو د صحیح سړي خو موږ مخالفت نه کوو او غل چې هر څوک دی چې زما ذاتي ورور ولې نه دی او زما په خاندان کې ولې نه دی قسم په خدای چې زه د هغه خلاف راغلی یم او په دغه سوچ راغلی یم چې هر چا هم دا کار کړی نو زه به د هغه خلاف چې زما نه څونه کېږي نو د هغو خلاف به چې کومه دی اواز اوچتو او ډېر په اسانه باندې چې دا مشران مخلصي نو دا دې اوس 5 کسیزه 6 کسیزه کمیټي دې جوړه کړي او 3-4 میلیونه دي دلته باجوړ کې څه په سوونو دغه خو نه دي په یوه ګنټه کې به حل راوځي چې چا څونه ایستلي او څونه یې ورکړي دي زموږ صدا دغه شته دی موږ نه د ډي سي ورتلو ته حاجت شته او نه د ای سي ورتلو ته حاجت شته زموږ په خپله باندې دا کولی شو چې دا میل والا هم باجوړی دی او دا کونډ او یتیم او دا مسکین هم باجوړی دی او زه ډیلر هم باجوړی یم چې زه رالګم او دغه کونډ او د یتیم مال چې کومه دی په غلطو لارو باندې او په نورو لارو باندې دغه کوم نو دا زما په خیال چې مناسب نه ده زما ذهن کې دا وخت داسې څه شی نه راځي چې زه په چا باندې ګوته اوچته کړم ځکه چې دې شي ته ما تا ته په شروع کې وویل چې بالکل د دې وړو د معاملې سره ټچ شوی نه یم که د خپل علاقې داسې څوک راغلي چې یاره ما ته وړنې میلاو او زه میلاو کړی نو زموږ د علاقې چې کوم ډیلر او یا کوم دغه کس دی هغه ته مې ولږ ټلیفون په دغه باندې کړی چې بایي دا خلک غریبانان د دې ورته خپل حق ولې نه میلاوي او چې راویلږه ورلیږلي مې دي لکه بیا راته چا شکایت نه دی کړی د شکایت په صورت کې ما پوسټ هغه ولادې ولګاو بایي چې دا کومه خبره په فیسبوک د لارې دا خلک مختلف پوسټونه کوي چې یاره پلانې غل دی او پلانې غل دی او 1100 تروړې پټ شوي او 400 تروړې پټ شوي دا ولې نه په ډاګه کېږي زمونږ اوس هم دغه مطالبه ده چې که هغه ځای دي که هغه بکري او په کومه جامه کې او هغه در خاندان سودار علاقې سره تعلق ساتي خو چې چا غلا کړې ده که هغه د ارنګ دی که د برنګ دی که هغه د علیزو دی که هغه د سلارزو دی او که هغه د ماموند دی موږ د دغو غلو خلاف راوتلي او د دغو غلو خلاف چې کومه دی زه خو ځان له ذاتي په ځان باندې مې وس کېږي چې د کله پورې دا احتجاج او دا کیمپو نو زه به وله راځم او د دغو غلو چې کومه دی به ډټ کر مقابله کوو ډېره زیاته مننه دي